بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې دینو اول ورځ د نحوی کلاس اخیستلی و. نن به ان شاء الله زمونږ د صرف کلاس وي. د صرف چې دینو مونږ قوانین د مثال پورې را رسولي. نن به ان شاء الله د اجوف، ناقص او د ادغام یعنی د مضاف قوانین چې دا مونږ وایو، ان شاء الله زمونږ صرف چې دی د هغې قوانین دا به ختم شي. ابواب چې دي هغې له بیا صرف یو پیریډ ورکو، داسې جنرالي پیریډ ورکو، ځکه د هغې تعلق د ریکارډینګ سره نه دی، د هغې تعلق تاسو سره دی چې دغه تاسو یادوئ. صحیح شوله دي؟ به هر حال نن به انشاءالله مونږ وایو قوانین اجوف. صحیح شوله دي؟ دا د اجوف قوانین چې دي نو زموږ سره تقریبا 7 قوانین دي. 7 قوانین. په دې کې مونږ راځو قانون نمبر 1 ته. قانون نمبر 1 زموږ سره دی قال با. قال با قانون ستوي دا خو وجوبي دی، وجوبي قانون دی. قال با ستوي، قال با دې ته وي چې هر هغه واو او یا چې هغه لازمي حرکت سره متحرک وي، یعنی بعضی حرکت دسی چې هغه عرضي د سوجه نه راغلی کنه، بعضی حرکت دسی چې دې ته اصلا اصالتن ذاتن دې ته ملاو شي. دغه شان چې اصالتن ذاتن دې ته ملاو شي د دې ما قبل مفتوح وي، نو دغه واو او یا چې دا په الف سره بدلې. لکه ګوره قال اصل کې وو قولا، خیال دې نو ګوره واو متحرک ما قبل مفتوح په دې وجه سره دا وام چې دې نو دا الف سره بدل کون د دې نه قال جوړ شو. دغه شان دا باع چې کوم دې دا اصل کې وو با یا ع. صحیح دی جی؟ نو ګوره یې یا متحرک او ما قبل مفتوح په دې وجه سره یا الف سره بدل کونو د دې نه جوړ شو با بعد دې نه جوړ شو. صحیح دی جی؟ دا زموږ د لپاره اولنی قانون دی. دیم نمبر قانون زموږ سره چې کوم دی نو هغه دیم قانون زموږ سره دی قلنا قانون. قلنا صحیح دی جی؟ دا هم وجوبي قانون دی. قلنا قانون زموږ سره څنګه دی؟ قلنا قانون دی ته ویل کېږي چې هر هغه واو چې هغې باندې ضمه وي یا په فتحه وي، هغه واو چې په هغې باندې ضمه وي یا په فتحه وي او د ثلاثي مجرد اجوف، یعنی په اجوف کې چې ثلاثي مجرد وي په هغې کې د دنه الف جوړ شوی یو غورځېدلی، خیال هم کړی دی. نو د هغې په ماضي کې فا کلمې له ضمه ورکول څه دي؟ واجب دي. فا کلمې له ضمه ورکولو واجب دي. بیا یې واورئ چې هغه واو چې هغه مضموم وي یا مفتوح وي او د اجوب په ثلاثي مجرد په ماضي کې الف تی جوړ شوی وي. څه دی جوړ شوی وي؟ الف تی جوړ شوی وي. خیال هم کړی دی. لکه زه به تاسو ووایم مثلا قال شو، نو په دې کې دا واو چې دی نو دا غورځېدلی دی، الف تی جوړ شوی که نه، دا خو اصل کې قولو. خیال هم دی. نو داسې باب چې هغې باندې زبر وي په فا کلمه باندې، واو باندې زبر وي یا په پیش وي، نو په دغه صورت کې به فا کلمې له پیش ورکول چې دی هغه واجب وي. لکه ګورې دا قلنا دی که نه، نو قلنا اصل کې و قولنا. قلنا اصل کې څه قولنا. اوس تاسو وګورئ د دې ثلاثي مجرد کې دا واو چې دی، دا واو په ثلاثي مجرد کې پرېوتلی دی که نه، ځکه دا اصل کې قاله و که نه، اصل کې قولو، نو قولنه بیا قاله جوړ شو، نو هلته غورځېدلی دی که نه. ښه، اوس چې غورځېدلی دی نو راشي اوس او د باندې زبر هم دی، دا دی زبر هم دی. چې کله پې زبر دی نو لہذا اوس په دې صورت کې دس چل کې چې دا فا کلمه چې دی له به ته اوس ضمه ورکړې، فا کلمه من نه ده، دی له به ته ضمه ورکړې. هغه څنګه؟ ګوره هغه داسې چې ګوره اول خو په دې اصل حالت کې دا دی که نه، دا قول نه دی، قولنا. صحیح ده؟ نو قال با قانون پې ولګېد که نه، واو متحرک ما قبل مفتوح په دې وجه سره څه دي جوړ شو؟ قالنا. خیال هم کړی دی. بیا التقاء ساکنین راغی د الف او د لام په منځ کې، نو په دې وجه سره الف وغورځېد که نه، نو قلنا تی جوړ شو قلنا. خیال هم کړی دی. اوس چې قلنا تی جوړ شو نو عقد قلنا والا قانون پر روم سره، چونکې هغه واو چې دی هغې باندې زبر و، په دې وجه سره دا واو په څه سره بدل کړو؟ په پی سره بدل کړو، بس د دې نه قلنا جوړ شو، نو دا زموږ سره د قلنا والا قانون شو. صحیح شوله دي؟
ها دریم نمبر قانون ته مونږ راځو. دریم نمبر قانون زموږ سره چې دی نو هغه د التقاء ساکنین والا دی. دا هم وجوبي قانون 3 نمبر قانون صحیح شو لګي. 3 نمبر قانون څه دی؟ 3 نمبر قانون دا دی التقاء ساکنین چې هغه دوه ساکنه په داسې طریقه باندې جمع شي چې په دې کې اولنی حرف مدی او دویم حرف مدغم نه. اولنی حرف مدی او دویم حرف مدغم نه. نو په دې کې دا اولنی ساکن چې دی نو د حذف کول واجب دي. اولنی ساکن حذف کول څه دي؟ واجب دي. ها خو په دې دوه ساکنو کې اولنی حرف مد نه لکه اولنی خبره خدا ده کنه چې اولنی حرف کې مد او دویم مدغم نه. اوس دویم صورت دا دی چې اولنی حرف د سره مد نه. نو په دغه صورت کې به بیا دی اولنی حرکت اولنی حرف لچې دی لبته کسره ورکړي. خیال هم کړی دی. نو لہذا دي دوه صورتونه شو. یو صورت دا چې اولنی حرف چې کم دی نو هغه سوي مدوي. اولنی حرف کې مدوي یعنی دا دوه ساکن راځي شو کنه. اولنی حرف کې مد دی. نو لہذا اوس به دا حرف مد ته غورځي. لکه د دې مثال چې دی نو هغه دا دی. دغه دا شاته چې تیر شوم دغه مثال به ذکر کو. لکه دا قلنا دی کنه. قلنا نو تاسو ګورئ دا قلنا اصل کې قول نه وکنه. قولنا خیالم کړی دی. نو څه چلو شو واو متحرک ما قبل مفتوح وکنه. نو په دې وجه سره واو مالف سره بدل کړو. د دې نه څه جوړ شو؟ قال نتیجه شو کنه. قال نه ګوره الف او لام دې منځ کې التقاء د ساکنین وراله. ګوره التقاء ویل کېږي ملاویدل. ته ساکنین دوه ساکنو ته ویل کېږي. د دوه ساکنو ملاویدل. دلته دوه ساکنه ملاو شو نو دا اولنې ساکن ماده دی الف دی کنه او دا دویم ساکن یعنی لام دی مدغم نه دی. نو خیال هم دی. نو شرایط د شرط مطابق شو. لہذا داس چلو کو چې دا الف نه دی. دا الف هم غزار کو نو د دې نه څه جوړ شو؟ قلنا د دې نه جوړ شو. خیال هم کړی قلنا. او بیا د قلنا قانون په ذریعه سره د دې قاف د زبر نه پیش جوړ شو. صحیح شو لګي. دویم صورت دا دی چې دا پہلا ها دویم صورت دا دی چې پہلا حرف نه دی دا مد نه هو. خیالم کړی چې کله مد نه وي نو دی له بیا تزیر ورکړي. لکه ګورئ دا قل الحق. خیالم کړی دی. نو اوس الحق اوس تاسو دې ته خیال وکړئ. دلته داسې چلو شو چې دا دغه چې کوم دی کنه دا حمزه دا حمزه وصلی د پمنس کې رااله دا غورځیدل کنه چې غورځي تاسو وګورئ یو په دې لام کې او بل په دې لام کې په دې دوانو کې دغه راغی التقاء ساکنین. دوه ساکن راجم شو کنه لام او لام دوه ساکن دي او تاسو کو خیال وکړئ دا ولنې حرف چې دی نو دا مدم نه دی. خیال هم دی. نو لہذا دا لام چې دی دا موږ په سره بدل کو په زیر سره موږ بدل کو نو پزیر سره بدل کو نو د دې نه جوړ شو قول الحق. نو د لام نه لاندې زیر ولګیدل شي. السلام علیکم. د لام نه لاندې زیر ولګیدل شو نو د دې نه قول الحق جوړ شو. صحیح شو لګي. دا د التقاء ساکنین زموږ سره دریم قانون دی. اوس راځو مونږه څلورم قانون طرف ته. څلورم قانون زموږ سره چې دی نو هغه د بیان او د خفنا والا قانون دی. خفنا صحیح شو لګي. بین او خفنا دا بالکل د قلنا والا په شان دي. خو دې کې هغه مونږ دا ویلي چې واو باندې کله ضمه یا په فتحه دلته واو باندې چې کله کسره وي واو نه لاندې کله کسره هم دغه رنګ یا نه ده خو هغه باندې ضمه کو فتحه کو کسره وي. نو او د اجوف د ثلاثي مجرد په ماضي کې د الف د دې نه جوړ شوی وي. نو په دغه صورت کې باب یا د ماضي د فا کلمې له کسره ورته. لکه ګوره دا واو مکسوره مثال دی خفنا. نو ګوره دا خفنا اصل کې سو دا خوف نه وکنه. خوف نه. خیالم دی. نو تاسو ګورئ واو چې د مکسور راغلی دی کنه او د په ماضي کې غورځیدل خاف یا خاف الته غورځیدل دی. لہذا د څه چلو مکو چې اول خو په دې باندې قانون د قال با ولګي نو دینه خاف نه جوړ شو. خاف نه جوړ شو. اوس چې کله خاف نه جوړ شو نو چونکه واو مکسور نو او دلته به التقاء ساکنین رااله نو دا الف غورځید نو دینه څه جوړ شو؟ خف نتیجه شو. بیا چې دی نو چونکه دا واو چې دا تاسو د ابتدا کې وګورئ واو نه لاندې کسره و نو په دې وجه سره د خان لاندې مسور کو زیر عمر کو نو د دې نه جوړ شو
خفنا د دې نه جوړ شو خفنا صحیح شو لګي او د یا چې کوم دی کنه یا دا خو د واو خبره و یا مطلق ته خو په باغی باندې زبر یو کوزیر کو پیشي نو داغي د فا کلمې فا کلمه چې داغي له مونږ زیر ورکو لکه داغي نه بس تاسو صرف یو مثال پیش کوم لکه دا بیان چې دی کنه بیان نو دا اصل کې وو بیاعنا چلوم کړه دی با یعنا اوس تاسو ګورئ یا متحرک ما قبل مفتوح کنه په دې وجه سره یا الف سره بدل کړو دینه باعنا جوړ شو باعنا د التقاء ساکنین راغی نو الف ورزید نو باعنا ته جوړ شو باعنا اوس تاسو دلته وګورئ یا راغلی دا کنه او دا په ماضی کې غورځیدلې ده ځکه باع یبیو چې غورځیدلې ده نو لہذا دی باله موږ سچلو کو دی باله موږ زیر ورکو نو د دینه جوړ شو بعنا د دینه څه جوړ شو بینه د دینه جوړ شو دا زموږ سره 4 نمبر قانون اوس راځو موږ 5 نمبر قانون ته 5 نمبر قانون زموږ سره د یقول تقول والا قانون دی یقول تقول صحیح شو لګي یقول تقول قانون څه ته وي یقول تقول قانون دی ته وي چې هر هغه واو او یا چې هغه مضموم یا مکسور وي هغه واو او یا چې مضموم یا مکسور وي او په ماضی کې هم هغه پرې وتلی په ماضی کې صحیح شو لا عمده غرنګي د ناقص د ثلاثي مجرد کې ته هم یا جوړ شوی وي او کو نوې دی جوړ شوی لکه د ناقص چې دا مطلق دی او د ثلاثي مجرد کې یا غورځیدلی وي او کو نه غورځیدلی او د ناقص نه علاوه کو په اجوف کې دی نو پاغي کې بعد د دې په ماضی کې بعد دا به غورځیدلی نو چې کله دا سیو کنه نو د دې واو او یا حرکت په ما قبل لور کې د دې واو یا حرکت په سلک ورته ما قبل لور کې لکه د دې مثال یقول یګور دا یقول اصل کې و یق ولو خیالوم کړی دی اوس تاسو وګورئ دا واو مضمون دی کنه دا واو دلته مضموم راغلی دی خیالوم کړی دی ګورئ ښه واو مضموم راغلی او ماضی کې دی پرې وتلی دی کنه چې کله ماضی کې دی پرې وتلی دی لہذا د دې واو د ضمم دی قاف لور کړل نو بس صفا د یقول ته جوړ شو خیالوم کړی دی یقول ته جوړ شو بل مثال چې دینو د څه په تاسو پټوي لکه یبيع شو مثلا نو یبيع هم په دغه انداز باندې مخکې تللی دی صحیح شولا 6 نمبر قانون زموږ سره چې دی نو هغه د قائل او بائع والا دی قائل او بائع والا قانون خیالوم دی اوس دی قائل او بائع قانون ته تاسو وګورئ قائل بائع قانون څه ته وایي هغه واو او یا چې هغه متوسط وي او مفتوح وي بلکې دا خو د قائلون بایون قانون وایي کنه د دینه مخکې به داس چلو کو دینه مخکې د اسم د فعل مضارع مجهول قانون پکارو خو زئی بخیر دی ول بده بیا به شو نو قائلون بایون څه ته وایي هغه واو او یا چې هغه د الف فاعل نه پس واقع شوی د الف فاعل نه دی دا نه پس واقع شوی او په ماضی کې هغه پرې وتلی په ماضی کې هغه پرې وتلی وي نو په دغه وخت کې بعد دا واو او یا په حمزه سره بدلو لکه ګوره قائلون دا اصل کې قائلون اوس تاسو ګورئ دا واو چې د الف فاعل نه پس راغلی هم دغه رنګي بائعون او مثل کې بایع خیالوم کړی دی نو دلته هم دا یا د الف فاعل نه پس راغلی ده لہذا دا واو او یا په الف سره بدل کړله نو دینه قائلون جوړ شو او د دې بل نه بائعون جوړ شو خیالوم دی ها اوس چې دینو دا زموږ سره 6 نمبر قانون شو 7 نمبر قانون ته موږ ځو 7 نمبر قانون زموږ سره دی یقال او تقال والا قانون دی صحیح شو لګي یقال تقال قانون څه ته وایي یقال تقال قانون دی ته وایي چې هر هغه واو او یا چې هغه متوسط وي یعنی مطلب دا چې په منځ کې راغلی وي د عین کلمې په مقابله کې راغلی وي او مفتوح وي سوي مفتوح وي او د دې ما قبل حرف صحیح ساکن وي حرف صحیح وي یعنی حرف مدنه وي او یا چې دینو د یو جنس دوا حروف محموز نه وي وغیرہ هغه نه وي صحیح حرف وي خیالوم کړی دی نو د دې واو یا حرکت په ما قبل لور کې او دا واو یا الف سره بدلی لکه ګوره دا یقال اصل کې یقو ولو دا د مجهول صيغه ده کنه یقو ولو اوس تاسو وګورئ دلته دا واو چې کوم دی کنه دا واو په متوسط یعنی په منځ کې راغلی دی کنه او د دې ما قبل حرف صحیح دی حرف صحیح ساکن دی قاف حرف صحیح دی کنه او ساکن هم دی نو اوس د دې واو حرکت چې دی نو هغه موږ قاف لور کو او دا واو چې دم په الف سره بدل کو نو ګورئ ښه اسانه خبره ده
ای یو قولو یقولو بیا دا واو چې کوم دی دا په الف سره بدل کونو د دې نه څه جوړ شو یقالو د دې نه جوړ شو خیالم دی نو دا زموږ سره 7 نمبر قانون دی چې دا زموږ په ذهن کې پروت دی 8 نمبر قانون زموږ سره 8 نمبر قانون زموږ سره چې دی هغه د قولن او بیعن والا دی قولن بیعن صحیح شول دي اوس قولن او بیعن دا کوم قانون دی یعنی حرف علت کو د سبب د وجه نه غورځیدلې اوس هغه سبب ختم شو هغه حرف علت به بیا راځي اسانه خبره ده کم حرف علت د سبب د وجه نه غورځیدلې دی هغه سبب ختم شو نو هغه حرف علت به بیا راځي لکه دا قولن اصل کې قل سو قل دا من غلط شو دا اصل کې قل صحیح شو لګي قل اوس تاسو خیال وکړئ د دې په اخره کې مونږ نونی ثقيله لګوله په دې فعل کې کله نه کله تاکید مقصود وي نو نونی ثقيله پکې ولګي یعنی نونی مشدد پکې ولګي خیال هم کړی دی کنه اوس ګورئ ښه دلته مونږ دغه ولګو کنه نونی ثقيله هم ولګو کنه مشدد نو تاسو ګورئ په دې کې دا اولنې نون ساکن دی او دلته لام هم ساکن دی التقاء ساکنین راغی نو لہذا د څه چلو مکو چې د لام لمونګه زبر ورکو لام لمونګ څه ورکو زبر ورکو قولن نتیجه شو کنه اوس تاسو خیال وکړئ دلته دا پدیز کې واو پروتو کنه ځکه چې دا قول چې دا مونږه د تقول نه جوړ کړی وې تا قولو د دې نه مونږ جوړ کړو وګوره قاف نه پس دلته واو کنه لکه څنګه چې دا دلته د قاف نه پس واو دی دا واو خو دلته دا واو ولې غورځیدو دلته هم په دی واو باندې سکون او په لام باندې سکون نو لہذا موږ دا واو غوڅولې اوس تاسو خیال وکړئ لام خو دلته متحرک شو کنه چې لام متحرک شو نو واو د دې د واو د التقاء ساکنین د وجه نه غوڅیدل هغه التقاء ساکنین ختم شول چې ختم شول لہذا دغه واو بیا راوړه نو چې بیا راوړي نو تبدتا وقولن لن نبتوي صحیح شول دي دا زموږ سره د اجوف قوانینو اوس موږ راځو د ناقص قوانین ته قوانین ناقص د دې ناقص قوانین زموږ سره چې کوم دي نو دا تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 قوانین دي او ډیر واړه قوانین دي 7 قوانین دي او بالکل مختصر قوانین دي اولنې قانون پکې زموږ سره دعاء او بکاء والا قانون خیالم کړی دوه نو بکاون څه ته وي هر واو او یا چې د الف زائده نه پس راغلی وي نو هغه به حمزه سره بدلی دا ګورئ نه دا دعاء بکاون دعاء اصل کې دعاء بکاون اصل کې بکا یون خیالم کړی دی بکا یون نو تاسو ګورئ دا واو او دا یا د الف زائده نه پس راغی کنه دا الف زائده ده ده خیالم دی نو لہذا دا په حمزه سره بدل شو نو بکاون د دې نه جوړ شو صحیح شو لګي قانون نمبر 2 زموږ سره دی دعیه قانون دعیه صحیح شو لګي دا قانون څنګه دی دا قانون دا څه دی چې هر هغه واو متحرک چې د لام کلمې په مقابله کې وي او د دې ماقبل مکسور وي نو دغه یا چې دی نو دا به په یا سره بدلی هغه وا چې دا د لام کلمې مقابله کې او مقابل کسره یا سره بدلی لکه ګوره دا دو یا اصل کې دعی وا خیالم کړی دی اوس وګورئ واو د لام کلمې مقابله کې دی او ماقبل ته کسره ده دا په دې وجه سره واو یا سره بدل کو به د دې نه دعیه جوړ شو دا بالکل سیمپل دی خلی دعیه ته جوړ شو زموږ سره دریم نمبر قانون چې کوم دی هغه د یدعو یرمی والا دی یدعو یرمی والا دا کوم قانون دی دا هغه قانون دی ورې دا هغه قانون دی چې هغه واو او یا چې مضموم یا مکسور وي او د لام کلمې په مقابله کې واقع شوی د دې ماقبل مضموم یا مکسور وي نو دغه واو او یا حرکت چې دی هغه به حذف کوو دغه واو یا حرکت بس کوو حذف کوو لکه ګورئ یدعو اصل کې یدعو اوس ګورئ واو چې کوم دی د لام کلمې مقابله کې راغی او ماقبل د دې مضموم دی په دې وجه سره د واو حرکت موږ ورسره د دې نه څه جوړ شو یدعو دقه قصه د یرمی سره هم شوی صحیح شو لګي زموږ سره 4 نمبر قانون چې کوم دی هغه د دعیون والا دی د څه دی دعیون والا قانون دی زموږ سره
دعي قانون څه ته وایي؟ دعي قانون دې ته وایي چې هغه واو چې د حمزې نه بدل شوی نه وي، هغه واو چې د حمزې نه بدل شوی نه وي د اسم متمکن په اخره کې واقع وي. د اسم متمکن مونږ هغه ته اسم مرب ویل، د دې په اخره کې او د دې ما قبل مضموم یا مد زائده وي، د دې ما قبل مضموم یا مد زائده وي. نو هغه واو چې هغه به د یا سره تبدیلو مونږ، هغه واو به د یا سره مونږ تبدیلو. ښه دغه واو چې د یا سره مونږ تبدیل کو نو په دې کې چې دا کومه ضمه ده، هغه ضمه یو ده او قدوه دي، هغه به مونږ په کسرې سره بدلو. ښه لکه ګورئ، ښه دا تبنن نه دی، تبنن دا اصل کې وو تبنون، تبنون خیال هم کړی دی. اوس تاسو دې ته وګورئ، دې واو ته وګورئ، د دې واو ما قبل دا واو چې کوم دی کنه دا د حمزه نه ده بدل شوی کنه، او د اسم متمکن په اخره کې ده، او د دې ما قبل دا د مضموم دی، نون باندې ضمه ده کنه، چې کله مضموم دی نو دا واو په یا سره بدل کو، واو په سره بدل کو په یا سره، نو دینه تبنون جوړ شو، تبنون. صحیح شو لګي؟ ها او په دې کې چې دا کومه ضمه ده نو دا ضمه په یا کسرې سره بدل کو، نو څه دی جوړ شو؟ تبنیون، تبنیون. وراشه بس اوس خبره د دې ختمه شو. اوس دې خوراشي چې کله تبنیون شو نو ګورئ نه دا یا باندې ضمه رااله، لکه نو یقول تقول ولا قانون په لګیدو، نو د دې نه څه جوړ شو؟ تبنین، یعنی یا نه ضمه ورزیده کنه، نو یې ګورئ ښه تا ګورئ ښه تبنین التقاء ساکنین راغیات یو ورزیدو، نو اق تبنین د دې نه جوړ شي، دغه تبنین د دې نه جوړ شي. او د دوه ضمو مثال داسې دی، د دوه ضمو لکه ګورئ دا دعیون دا اصل کې و دعو، ګورئ ښه دا دعیون اصل کې و دعو ون، خیال هم دی. ګورئ د لام کلمې مقابله کې واو راغلی او ما قبل خو ضمه نه ده خو الف مده ده، ما تاسو ویلي ما قبل یا به ضمه یا به الف مده، نو چې کله داسې شو نو لهذا دا واو مونږ په یا سره بدل کړو، نه څه جوړ شو؟ دعو یون. صحیح شو لګي؟ اوس واو یا شو یا په یا کې مدغم شو، نو دینه دعویون جوړ شو. دعویون دا قویلن قویلتون قانون کوم غنی ویلې، دا مونږه زموږ کال چې ویلې خیالم کړی دی، نو کوم نم دی ویلې دا وروسته وایي، نو دینه دعویون جوړ شو. بیا دا دوانه ضمې چې دم په کسرې سره بدل کړي، د دینه اقا دعیون جوړ شو. صحیح شو لګي؟ 4 نمبر شو. زموږ سره 5 نمبر قانون چې کوم دی هغه لتدعون قانون دی. 5 نمبر قانون زموږ سره څه دی؟ لتدعون. لتدعون قانون څه ته وایي؟ هغه کلمه چې په هغې کې التقاء ساکنین علی غیر حده راغلی. علی غیر حده خو ګوره موږ دې ته وایو که نه چې دوه ساکن راغلي په دې کې اولنی ساکن حرف مده نه وي، هغې ته التقاء ساکنین علی غیر حده وایي. نو چې کله دا راغی نو په دغه صورت کې به اوس داسې چلي که نه چې اوس دا اولنی ساکن چې دی دا به یا د غیر مده وي خو د جمع به وي، د غیر مده به خو خامخا یې که نو دی به یا د جمع وي او یا به د وحدت یعنی د واحد والی، کو د جمع و نو دی له به پیش ورکو او کو د واحد والا و نو دی له به زیر ورکو. لکه د پیش مثال دی که نه لتدعون، خیال هم کړی دی که عون، نو دې ته تاسو اوس وګورئ دا اصل کې و لتدعون، ځکه التقاء دا نونې دا ثقیله پکې ولګېد که نه، نو دې نه جوړ شو لتدعون. دا لتدعون دی، ښه ما وی چې څنګه دا لتدعون، نو ګورئ ښه دا لتدعون والا قانون دی. ښه نو ګورئ لتدعون دې ته تاسو ګورئ لتدعون، ځکه دا لتدعو جمع والا صيغه وه، نو نون ثقیله پکې ولګېد که نه، نو دې نه جوړ شو لتدعون. اوس تاسو ګورئ اولنی نون او د واو د دې په منځ کې التقاء ساکنین راغلي، خو دا غیر حده دی. ولې؟
ځکه اولنې ساکن واو دی او دا واو خو مد نه دی دا خو واویلین دی نو لهذا دې لم چې دی نو پیش ورکړو نو دې نه څه جوړ شو لتدعون او د وحدت هغه مثال دی لتدعين خیالم کړی دی دا اصل کې لتدعين ځکه چې دا لتدعي وکنه لتدعي بیا د نون ثقيله په دې کې ولګېدو نو یا خو دلته ساکن او التقاء ساکنین راغی اوس دا یا خو مدنه د ځکه یا لین دی ولهذا دی یا لمغه کسره ورکړه ځکه دا د وحدت د واحد والے څخه ده نو دینه لتدعين والا صيغه د دینه جوړ شوه صحیح شو لګي اخیرنی زموږ سره چې کوم دی نو یو د دعیا والا قانون دی چې نمبر قانون زموږ سره دی دعیا اوس دا دعیا قانون څه ته وایي د دې دوه صورتونه دي یو صورت دا دی چې فعل اسمی چې د لام کلمې په مقابله کې واقع وي خیالم کړی دی هغه واو چې هغه د فعل په وزن باندې وي یعنی یو اسم دی هغه د فعل په وزن باندې دی او داغي د لام کلمې په مقابله کې واو راغلی دی نو هغه لام به واو سره بدلو د لام کلمې مقابله کې واو راغلی نو دغه واو به یا سره بدلو لکه ګوره دا دعیا اصل کې او دعوا اصل کې سو دعوا نو تاسو ګوره دعوا د فعل په وزن باندې دی کنه خیالم کړی د فعل په وزن باندې نو ګوره دا واو د لام کلمې په مقابله کې راغلی لهدا دا واو یا سره بدل کو نو دینه دقه دعیا جوړ شو دویم زمون سره دا دی چې هم دقه هغه اسم چې هغه د فعل په وزن باندې او د لام کلمې په مقابله کې یا راغلی وي نو هغه به واو سره بدلو لکه ګوره دا تقوا اصل کې او تقیا خیالم کړی دی نو دا یا چې د فعل په لام کلمې مقابله کې راغی نو دا یا په واو سره بدل کړو دینه تقوا جوړ شو دینه څه جوړ شو تقوا د دینه جوړ شو دا شپږم دی او اخیرنی قانون زموږ سره چې دی نو هغه د رخي والا قانون دی رخي والا قانون رخي قانون بالکل آسان دی هغه دا دی چې کله درې یاګانې راجم شي کنه او پدې کې درې یاګانې پکې راجم شي او پدې کې اولنې یا په دویمه کې مدغم وي نو دا درېمه به غورځيږي اولنې یا په دویمه کې مدغم وي نو څه کېږي درېمه به غورځيږي لکه ګوري رخي اصل کې وو رو ګوري ښا رخي یون نو ګوري دا یای مشدد ده نو دا دوه یاګانې شو یو دا شو نو دا درې یاګانې شو لیکن اوس په دې کې دا اولنۍ چې دا مشدد ده یعنی دوا یو په بل کې مدغم ده نو څه چلم کو د دین یو غرزیدل د اخرنۍ یاتي غرزیدل نو بس رخیون د دین صحیح شو لګي ها زمون سره د مضاف قوانین چې کوم دي کنه مضاف قوانین دي کې یو د ادغام المتجانسین دي او هغه عموما اچون کې جوازي د سډیر زیات نه استعمالي دا غي په ځای باندې دا دین نارون والا قانون نه دی دین نارون او شرازون والا قانون د دې قانون خلاصه څه ده چې هغه اسم چې هغه د فعال په وزن باندې د فعال لکه ګوره دام د فعال په وزن دی او دام د فعال په وزن دی او مصدر نوي د مصدر نه دی خدي او نو د دې چې کم حرف مدغم دی کنه نو هغه به مونږه په یا سره بدلو حرف مدغم نه دی او په یا سره بدلو لکه ګوره په دې دینارون کې دا اولنې نون په یا سره بدل شرازون کې به اولنې را په یا سره بدل نو دینه بس جوړ شي دینه به جوړ شي دینارون او د دینه به جوړ شي شیرازون به د دینه جوړ شي صحیح شو لګي دا زموږ سره قوانین شو او دا قوانین چې کوم دی نو زموږه مکمل شو ان شاء الله پدې کې څه ابواب دي نو ګورو کو هغه د ریکارډینګ والا کلاس واغسو کو د سیم واغسو چې داغه تعلق د یادول سره دی کنه ان شاء الله ګورو خو به هر حال زموږ قوانین اختتام ته ورسېدل پدې سره زبر دا ویم چې زموږ علم صرف هم اختتام ته ورسېدل د ریکارډینګ په صورت کې وګورو بروستا ابواب پاتې دي چې ریکارډینګ کوم راولو کو د احساس ونه صحیح شو السلام علیکم ورحمت الله